السلام علیکم، زه مظفر شاه یم او تاسو ګورئ mp news.pk. ګرانو کتونکو، د آزاد بریکوټ پریس کلب د طرفه موږ د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې په هغې کې موږ د هر کلي چې کومې مسلې مسایل دي هغه اوچتولو کوشش کوو. د مختلف سیاسي او سماجي چې کوم کارکنان دي، کوم خلک دی، د هغوی سره موږ دغه پروګرامونه کوو. نن موجود یو په کوټه کې د سابقه ناظم صاحب سره، سابقه ناظم صاحب عظمت علي باچا سره. د هغوی سره به د هغوی د کلي په حواله، د هغوی د کلي د مسلو په حواله سره خبرې اترې کوو. لویاجي په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي. ډېره مهرباني، زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو چې دی نو راغلی، زموږ سره کېناستئ او د علاقې د مسایلو په باره کې چې دی نو مطلب دا دی د هغې کې زموږ سره چې دی نو شریکوئ. لالاجي، اولنۍ پوښتنه به درنه دغه کومه څنګه چې تاسو ووایئ د کلي د کوټې کلي تاسو ته داسې څه غټې مسلې مسایل دي دلته کې، ځکه چې تاسو په دې کلي باندې با اختیاره پاتې شوي یئ، ستاسو یو دور تیر شوی دی، تاسو ته ډېر ښه معلومات کېږي، ښه پته درته لګي. نو موجوده وخت کې داسې څه مسلې مسایل دي چې هغه حل طلب دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته هم د دې علاقې اوسېدونکی او تا ته پته ده، خو غټې مسلې چې زموږ په دې کلي کې موږ ته چې کومې راپېښې دي، د عوامو ته کومې پېښې دي، نو هغه د صحت، تعلیم او د څښلو د اوبو ده. ورسره د ایریګیشن کوم زموږ چینلې چې وې هغه د والي صاحب د وختو چې دی نو هغه را روانې دي. هغه اوس پخوا به هغې داسې ایریګیشن هغه چینل هغه به داسې چې دی نو هغه چې د خلکو په اپنې مدد آب چې دی نو هغه پاکول او دغه کول. اوس هغه خلک چې دی مطلب دا دی هغه توجه هغې ته نه ورکوي او حکومت کوم چارواکي چې دي هغه هم چې دی نو د هغې نه غافله شوي دي. نو ډېر چینلې خو داسې دي چې هغه د دې سیلابونو سره او دغه سره چې دی نو ختمې شوې، او کم زمینداره کم زموږ د علاقه چې مطلب په زراعت باندې چې دی نو د دې دارومدار او چې دی نو دغه دی نو هغه ټول د دې سره ختمېږي، ځکه چې اوبه نه ظاهره خبره ده چې دی نو فصل به چې دی نو نه که باران و فصل به که باران نه فصل به نه. نو دغه زموږ چې دی نو غټه مسله ده. دویم د خلکو د صحت مسلې زموږ د موجوده حکومت خو ډېرې غټې دعوې کوي، خدای دې کړي زموږ دعا ده چې دوی چې دی مطلب دی په دې خپلو کارونو کې چې دی نو کامیاب شي. خو زه د خپلې علاقې چې دی نو کوم زموږ چې دی نو هسپتالونه دي یا ډسپنسریانې دي نو هغه ستاسو نه هم پټې نه دي. د والي صاحب د وختونه زموږ چې دی نو په دې کوټه کلي کې او بیا په محله چې دی نو نوي کلي کې یوه ډسپنسري چې دی نو جوړه شوې ده. نو اویا کالو اتیاو کالو تېرېدو نه وروسته هم هغه ډسپنسري په هغه حال ده نه. په هغې کې چې دی نو یوه خبره شوې ده چې په تېر حکومت کې مطلب ده چې دی نو هغې ته سټاپ چې دی نو ورکړی شوی دی، خو د دوایانو او د امارت حال د هغې داسې دی چې هغه د والي صاحب د وختو هغه 2 کمرې دي، په هغې کې به والي صاحب په وخت کې خو لا دا وه ډسپنسره به چې دی نو په هغې کې و د هغه چې دی نو د اوسېدو پروګرام به هلته و. اوس خو د هغه د اوسېدو هغه پروګرام هم هلته ختم شوی دی. هغه کورونه تاسو چې دی نو وګورئ هغه ډېر بوسېده دي او چې دی نو هغه د اوسېدو قابل نه دي، ځکه په هغې کې چې دی نو څوک اوسېږي هم. که د شپې چاته مسله پېښه شي نو هغه یا بریکوټ او یا چې دی نو منور ته ځان رسوي. لالاجي، د تاسو د ډسپنسرۍ خبره وکړه، د صحیح خبره ده چې په دې دومره غټې آبادۍ باندې د کوټې کلي دغه یو ډسپنسري ده. بیا د دې نه علاوه په تلنګ کې یو BHO دی. نو هغه تلنګ ته لکه زموږ د کلي چې کوم خلک دی هغه وایي چې تلنګ ته یو سړی نشي رسېدی، بریکوټ ته په اسانه سره رسېدی شي. دغه باره کې څه وایي؟ بالکل دا زه به ووایم چې دا زموږ یا نااهلي به ووایو یا به چې دی مطلب دا دی زموږ د کوم منصوبې چې څوک جوړوي هغه چې دی نو ان ایجوکیټډ خلک دی. او که زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې هر یو کار چې حکومت کوي یا چې دی نو هغه چارواکي کوي هغه د آبادۍ په لحاظ سره چې دی نو هغه سکول جوړوي، هغه چې دی نو هسپتال جوړوي او هغه شان هغې ته چې دی نو نور څیزونه ورکوي. خو د بده مرغه کله چې ډسپنسري مطلب دا دلته کې چې دی نو وه نو دا دغه نه شوه، ایډوانس نه شوه BHO یا چې دی مطلب دا چې دی نو دې ته
چې کوم ترقي ورکول ول هغه چې دین ونه شو د هغې سره چې دین مطلب دا چې دین BHU چې جوړه شو نو هغه په تلنګ کې جوړه شو. هغه د تلنګ هغه آبادي تاسو ته معلومه ده چې هغه تقریبا 50-60 کوره کلی دی. نو موږ دا نه وایو تلنګ مطلب دا زموږ کلی دی او چې دین ښه خبره ده چې هلته کې جوړه شوه. خو د هغې د وجې نه اوس مطلب دا چې دی نو د حکومت پاکستان قانون داسې دی چې تاسو ته چې دی نو یو BHU شته دی حالان کې تاسو ته چې دی نو موږ بله نه شو درکولی. نو په هغه لحاظ دغې ته بیا کتل پکار چې یاره چې دی نو هلته ډسپنسري پکار وه دلته BHU پکار وه. خو هغه څه چې دی نو مطلب دا دی الټه شو. پلار چې دی نو مطلب دا زوی نه کشر کو. اکثر د شناختي کارډونو کې مطلب دا تاسو به ګورئ پلار چې دی نو مشر کشري او چې دی نو مطلب دا زوی چې دی نو مشر کې بیا یوه غټه مسله او خلک چې دی نو عدالتونو ته ځي او کیسونه کوي دغه کوي. مونږ سره هم چې دی نو په دغه سیاحت په مت کې چې دی نو زموږ مشرانو دغه چل کړی دی. ټیک شه لالاجي په کوټه کلي کې یو سماجي فلاحي تنظیم هم موجود دی وجود شته دی جی. د دې نه علاوه دلته یو بلدیاتي سیستم هم شته. تاسو د بحیثیت یو مشر د دغه تنظیم او د بلدیاتي سیستم د موجوده چې کوم بلدیاتي سیستم دی موجوده فلاحي تنظیم دی د دې د کارکردګۍ نه څومره مطمئن یې د کلي لپاره د دوی هلې ځلې شته دی؟ دا کم سماجی فلاحي تنظیم کوټه په نوم سره چې کم تنظیم دلته کې جوړ شوی دی نو سن خو البته زمانه یار دی خو بهرحال هغوی یو چې دی نو فعال کردار دی او د هغې به زه تاسو تنظیم دا ثبوت درکړم دا چې زمونږ په دې کلي کې کمې دا لارې چې پخ شوي دي او کمې چې دی نو کېږي او چې دی نو دا د هغوی د برکته د لارې کوڅې چې وي دا ټوټل د هغوی د برکته چې دی نو شوي دي. موږ له چې دی نه MFA کړي دي نه MNA کړي دي نه بل داسې څوک سیاسي سړی راغلی دی او د ناظم فنډ خو ستاسو نه څه پټه پناه نه ده چې هغه چې دی نو خپل فنډ مطلب دا چې دی نو څونه یو آبادي ورسره څومره ده. بهرحال CIF هغه وخت کې CIF یو دغه چلېدو پراجیکټ چلېدو او د هغو په وساطت سره چې دی نو مطلب دا دوی منډه ترړه وکړه او هغې کې چې دی نو موږ دا تنظیم هم شامل شو. نو زمونږ د کلي ټولې لارې کوڅې چې دی نو دوی پخ کړي دي. اوس هم مطلب دا چې داسې وړې مسلې راځي لکه بله ورځ یو چینل زمونږ تاسو ته ما مخکې ووایي د ایریګیشن چینل زمونږ چې دی نو ډېره دغه دي بوسیده دي او چې دی نو هغې کې وخت په وخت هغه خراب وي بخار نه کېږي. دغه شان مطلب دا چې دی نو کسان راغلل زه دلته ناست وم زما ورور دی هغه چې دی نو په دې تنظیم کې چې دی نو د هغې غړی دی امیرزیب باچا پسې راغلل هغه ته چې دی نو فریاد مریاد ذمه دار وکړو چې یاره زمونږ چې دی نو فصل خرابېږي او دغه کېږي هغه سره لاړو او د هغې مطابق هغه چې دی نو د خپل وس مطابق چې دی نو هغوی ته هغه پیسې ورکړې او هغه څیزې چې دی نو په هغه ورځ مطلب دا چې دی نو د هغو هغه مسله چې دی نو حل کړه. داسې وس هم خو د هغوی سره اوس داسې اختیار کې نشته دی. مخکې داسې و چې دا زمونږ د خوړ دا مشترکه خوړ و دی نه به چې دی نو شګه تله هغې به چې دی نو یو آمدن دی تنظیم ته راتله به د شګې هغه پیسې به دوی به د ګاډي په سر پیسې اخیستې هغه به دې تنظیم ته راتلې. نو دوی سره چې دی نو د آمدن څه ذریعه وه اوس خو سره د آمدن څه ذریعه هم نشته دی. نو بیا هم د خپل وس مطابق چې دی نو ډېرې هلې ځلې کوي او چې دی نو روان دي. بلدیات خو ستاسو نه څه پټه پناه نه ده دعوې خو کېږي او دم داسې چې لکه ډېر غټ فنډونه چې دی نو دوی ته ورکولی شي او ورکولی شي خو کارکردګي څه ما خو نه دي لیدلي چې لکه دوی څه وکړل که څوک پسې چې دی نو زمیندار پسې ورشي یا زمونږ چې دی نو د ولې چې دی نو مسله ده یا دغه مسله ده هغه دوی ورته وایي چې دا زموږ په اختیار کې نه دي. نو اخر د دوی په اختیار کې څه دي؟ لاره کوڅه خو مطلب دا چې دی نو یا خو دا حکومت دعوې کوي چې یاره دا به چې دی نو مطلب دا زمونږ لاره کوڅه نه ده زمونږ قانون سازي ده مونږ به چې دی نو مطلب دا د غټې مسلې حل کوو دا د بلدیاتو کار دی مونږ اختیار بلدیاتو ته ورکو. حالان کې بلدیات خو دلته کې خو زیرو دي که بل ځای کې نو نشم ویلی. لالاجي پوښتنه به درنه کومه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی وفاقي او صوبایي دواړه حکومت دی د 3 میاشتو د دغه حکومت د کارکردګۍ نه یا په کومه لار چې دغه ګورنمنټ روان دی تر کومه حده پورې مطمئن یې؟ دا خو به ډېره غټه ناانصافي چې هغوی باندې چې دی نو موجوده وخت کې مونږ چې دی نو الزام لګو
یا په هغوی ظلم ترشي کوو. وخت 3 میاشتې ډېر کم دی او پرېږده تقریبا 6 میاشتې تېرې شي په خپله به چې دی مطلب دا دی پته ولګي چې یاره دوی څومره په اوبو کې دي. اوس موجوده حال کې مطلب دا د هغوی متعلق سوال جایز خبره نه ده. اخیری پوښتنه به درنه کوم چې حکومت ته یا حکومتي چارواکو ته به د خپل کلي به حیثیت یو سابقه ناظم چې ستاسو په دې علاقه باندې نظر دی، تاسو په څه داسې غټې مسلې دي، ستاسو څه ستونزې دي ستاسو د کلي چې هغه به ورته تاسو ږدئ چې یاره په پرایورټي لیسټ باندې دا کېدی او موږ له د ټولو نه مخکې دا کول پکار دی؟ زمونږ تا ته پته ده چې سوی ګیس دلته کې چې دی نو د امیر مقام په وخت کې چې دی نو زما په وساطت سره مطلب دا چې دی نو په منډو ترړو سره هغه چې دی نو د کلي دپاره موږ یو پراجیکټ راوړی و او الحمدلله هغه تقریبا مکمل دی، خو بعضې ځایونه داسې پاتې دي چې هغه له سوی ګیس نه محرومه دي. زه به ستاسو په وساطت سره چې دی نو خپل ایم پی ایس ته او ایم این ایس ته خاص کر سلیم الرحمن ته زما ډېر ښه ملګری دی او بل ورځ ته هم چې دی نو دا مسله چې دی نو پیش شوې ده او په دې باندې زر تر سره کار وکړي او د هغې لکه نور څه چل نشته دی په هغې کې لکه پیسې ورکول هم نه غواړي، هغه پیسې هم چې دی نو د هغې منظوري شوي دي، هغه څیزونه چې دی نو تیار پراته دي خو صرف په هغې پسې ورتلل دي او چې دی نو هغه راغستل دي چې هغه ځای ته چې دی نو ورشي او ځان ورورسوي او هغه څه چې دی نو دې خلکو ته راوړي چې کم څوک پاتې دي چې هغه هم د دې سهولت نه چې دی نو مستفید شي. هغه لکه داسې تقریبا نور خو ټول چې دی نو تاسو ته پته ده ستا کلی دی تم چې دی نو پې مانه چې دی نو ښه خبرې خو داسې لږ خلک پاتې دی چې هغوی ته چې دی نو دغه دي د مختلف محلې پاتې دي داسې چې دی نو یو کوڅه نیمه کې چې دی نو مطلب دا دی 200 غزه 200 فوټه 300 فوټه پیپ پاتې او داسې چې دی نو مطلب دا یو 2-3 محلې چې دی نو پاتې دي او دا یوازې زنګ په دغه کې نه بلکې په ټول تحصیل بریکوټ کې مطلب دا چې دی نو دا مسله چې په ځای دغه لږ کارونه پاتې دي ترجیح ورکړی شي لږه منډه پسې ووایي انشاءالله مطلب دا چې دی نو دا به حل شي. ټیک شو جی لراجي ستاسو یو جهان مننه چې موږ هم خپل قیمتي ټایم راکړو، ډېره مننه جی. مهرباني. ګرانو کتونکو دا د کوټې کلي عظمت علي باچا سابقه ناظم په دې علاقه باندې د دوی یو خصوصي نظر دی او د دغې د حالاتو نه ډېر په ښه طریقه باندې خبر دی. مونږ به کوشش کوو چې دغسې د هر کلي مسایل چې کم دي هغه راوچت کړو او په خپل سکرین باندې حکومتي چارواکو ته ورسو. تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.